مرګرو داسې کار دی چې د یو ورځو نه موږ ناست یو د پریس کلب مخې ته تر هغې پورې موږ له او یو ورځو کې یو سړی نه راغلی په اعلی حکامو کې نو د هغې نه بعد داسې کار دی چې د یتیم د سترګو دوی نه شرمېږي نن موږ خپلې میندې راوستي دي انشاءالله 2 بجې ډیډلاین هم ورکړی دی که د هغې پورې زموږ مطالبات پوره نه شو آی جي زموږ خبره ونه منله نو د هغې نه بعد به موږ په سی ام هاوس هم ورځو په آی جي هاوس به هم ورځو په گورنر هاوس به هم ورځو روډ به بندو روډ به بندو سی ام هاوس به ورځو We want justice! We want justice! यतीम बच्चों के साथ जुल्म बंद करो यतीम बच्चों के साथ जुल्म बंद करो हमें अपना हक दो हमें अपना हक दो वाड़ू वाड़ू हक वाड़ू 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 हक वाड़ू जागो जागो आईजी जागो 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 आईजी जागो पासा पासा आईजी पासा 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 आईजी पासा We want justice! We want justice! यतीम बच्चों के साथ जुल्म बंद करो यतीम बच्चों के साथ जुल्म बंद करो हमें अपना हक مونږه دا او یو ورځ نه دلته ناست یو د خپل حق دپاره د سن کوټې دپاره تر اوسه پورې د 70 دنو کې مونږه اعلی حکامو له ورلو خو زمونږه مذاکرات او زمونږ چې کوم ډیمانډ دی دا دوی پوره نه کړو او دا دوی ته تیار نه دي نن مونږ سره میاندې راغلي دي د صوبایي اسمبلۍ مخې ته مونږ ناست یو خپل پیسفل پروټیسټ کوو د سن کوټې دپاره که 2 بجو پورې زمونږه مطالبات تسلیم نه شو دوی رانغلل نو مونږ نه به دا میاندې مخکې مونږ به ورپسې وو دوی چې په کوم لاره قدم دي مونږ به په هغه لار باندې هم دوی سره قدم دو او د خپل حق دپاره به آواز وټو بلکل مونږ عدالت ته تللي وو عدالت مونږ له ډیګرۍ راکړي دي مونږ له اډرونه راکړي دي بیا هغې نه بعد مونږ کنټمپټ کړي دي په دې کې داسې کسان دي 4 کنټمپټ کړي 5 کنټمپټ کړي 3 کړي دي ریټ پټیشن یې کړي دي های کورټ اډرونه ورکړي دي لیکن زمونږ ډیګرۍ لاړ شي سی پی او ته اعلی حکامو ته دوی ریډ کړي او بیا یې بند کړي او فایلیشن وکړي المارو کې کېږي یعنې دا د مدینې ریاست شو یا دا د انصاف حکومت شو چې مونږ چې کوم دي د دې حکومت وخت مونږ ډېر زیات غیر مطمئن یو مونږ مطمئن نه یو او آی جي زمونږ دپاره ډېر زیات باعث فخر دی خو زمونږ چې څومره شک دی نو دې مس ګایډ کېږي لاندې چې کومه عمله ده دی هغې دپاره مس ګایډینګ کوي نو د دغې وجې زمونږ کار نه کېږي حالانکې ما ایجي ته ویلي دي زه ستاسو په وساطت هم یم که ته د سیاسي دباو دی په تا باندې یا یو بل څه چا د وجې ته پریشرایي دی خیر دی مونږ ته ووایه مونږ به هغوی ته لاړ شو مونږ به هغوی له ریکویسټ وکړو چې مونږ له خپل 100% کوټه زمونږ خو قانوني کوټه ده تاسو ته پته را آئین را کړې ده قانون را کړې ده او د دې نه علاوه چې کوم دی زه دې په جایز مطالبه باندې غواړم نو آی جي چې کوم دی نو 44 کسان بردي کړي دي او بیا یو د شپې راغلی دی په پیراشوټ باندې چې کم ځای نه بردي شوي دي او اوپن میرټ لګیا دي کوي د ایم پی ای د ایم این ای کسانو کوي د افسرانو کار کوي په پیسو باندې اخلي او حالانکې دا د سپریم کورټ زموږ د پاکستان د عدالت د حکم هم دی چې د په هر ډپارټمنټ کې ویکنسي اویلیبلی اول به دا د شهدا بچي کېږي دا ډیزیشن به کېږي بعد کې به اوپن میرټ کې دی په دې باندې ځان خاموشه کړی دی او اوپن میرټ بار بار کې لګیا دي پیسو خلک بار بار کې لګیا دي د ایم این ای د ایم پی ای کسان بار بار کې لګیا دي نو آیا ته قانون دې جوړ کړی دی ته خپل قانون نه ولې تښتې او دا خو یو رول دی آئین را کړی دی قانون را کړی دی ولې تر دې کوټې نه انکار کوې بیا حق دو غواړو غواړو حق غواړو 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 حق غواړو جاګو جاګو آی جي جاګو 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 آی جي جاګو پاسا پاسا آی جي